تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة زمر دین مخ کې سورة سواد ذکر شو. سورة سواد ابتدا هم د قرآن پاک د اثبات نه ده او د سورة سواد په آخر کې ان هو الا ذکر للعالمین او د دې سورت په اول کې هم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دواړه مکی سورتونه دي او په دواړو کې اثبات د قرآن پاک دی. نو الله جل شانو فرمایي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بیشک نازل کړی دی مونږ ته قرآن پاک په حق سره، یعنی په حق به نزول سره. فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. دا مخکې اثبات د قرآن پاک شو، د قرآن پاک حقانیت ذکر کو او په دې آیاتونو کې ابطال د شرک الله تعالی کوي. والذین اتخذوا من دونه، کم کسان چې هغې نیسلي دي ما سوا د الله تعالی نه اولیاء نور خدایان. ما نعبدهم، مونږ عبادت نه کوو د دې څیزونو. دوی به څه وي د مشرکانو؟ مونږ عبادت نه کوو د دې معبودانو الا لیقربونا، مگر دې دپاره چې مونږ ته نږدې کړي، مونږ نږدې کړي الله الله پاک ته زلفا په قربت سره مونږ الله ته نږدې شو. ان الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون. د دې سره به الله فیصله کوي د خپل اختلافات. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله رهنمایي نه کوي د دروغجنو خلقو د ناشکرو. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، که الله پاک اراده وکړي چې ونیسي بچي لره، که الله تعالی بچی نیسلی، لکه دی چې دعوه کوي چې عزیر علیه السلام زوی دی او عیسی علیه السلام زوی دی، ملائکې لونه دي. لصطفی، نو الله به غوره کړی و مما یخلقو، په مخلوق پر کې ما یشاء، چې د الله خوښه شي. په مخلوق کې به د ځان دپاره زوی څو دا به خوښ کړی. لکه دا دی چې وایي چې پلانکې شی زوی دی، پلانکې لور ده. نو که الله تعالی د ځان دپاره بچی نیسلی، نه په مخلوق کې نور منتخب او غوره چې کوم دی نو دغه دي، دا چیزونه دي، هغه به ځان دپاره بچی ګرځولي. پوه شوې که نه که بل بچی نیسلی وی نو هغه به هم څه هغه به هم عیب و. خیال کې راله که هغه به هم عیب و. ولې الله تعالی د بچی نه څه دی؟ پاک دی، سبحانه پاک دی الله تعالی د څه نه؟ د هر قسم شریک نه او د هر قسم عیب نه. سبحانه پاک دی الله تعالی د څه نه؟ د هر قسم عیب نه. نه که په بل مخلوق کې الله تعالی د ځان دپاره بچی منتخب کړی وی، هغه به هم چې کوم دی نه شرک و، هغه به هم عیب و د الله د شان سره. هو الله الواحد القهار، دغه الله تعالی یو ذات دی، دغه سره شریک نشته دی، محتاج نه دی. ولی چې قهار دی، په خپل غالب دی په تمام مخلوقاتو. خلق السماوات والارض بالحق، دا ادله د وحدانیت د الله تعالی بیانوي. یکور اللیل، الله تعالی را چاپیره شپې لره علی النهار، په ورځ باندې. شپه د ورځې نه چاپیره کی، ورځ ختم شي او شپه شروع شي. ويكبر النهار چاپیره ورځ لره علی اللیل، په شپه باندې. ورځ د شپې نه چاپیره کی
شپه ختم شي ورځ شروع شي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ها دا بل دلیل د وحدانیت تاسو پیدا کړی د یو نفس نه چې هغه آدم علی السلام ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام او تاسو د پاره نازل کړی دی په چار پایانو کې ثمانیه ازواج اته جوړای انزل په معنا د خلقه سره دی ښا دا څنګه چې د غویان او بيزي په اسمان کې وي او څنګه کته نازل کړي کوشش وکړي یخلقکم پیدا کی الله تعالی تاسو لرا فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو خپلو کې خلق من بعد خلق پیدایش سره ورستو د بل پیدایش نه ها پیدایش سره ورستو د بل پیدایش ګور اول الله تعالی ها علقه پیدا کی ها د نطفه نه د علقه نه بیا مزغه پیدا کی د مزغه نه بیا عظام پیدا کی ها په عظامو کې الله تعالی بیا سو روح واچي پدریو تیرو کې په خېټه کې د مور په خېټه کې څو تیری وي درې ها یو تیارو خو د صدا یو تیارو خو د شکم ده د نفس خېټه ده په دې شکم کې بیا یو ګوډه ده هغه ګوډه تسوي په عربی کې وته رحم ها نطفه دغه رحم ته کوزه شي په شبکه بیا دغه نطفه ها داغه نه بچي جوړ شي د بچی نه چاپیره صادر جوړ شي څه صادر هغه صادر ته سوې هغه ته مشیمه وي ها نه تیری درې شولې ها یو تیاره د بطن ها ابل تیاره د څه د رحم ابل تیاره د څه د مشیمه ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون ها الله واحد لا شریک دی تاسو کوم طرف ته ګرځولې کېږئ ها چې شرک کوي ان تکفروا کچره تاسو کفر کوي فإن الله غنی عنکم ها الله تاسو نه سره بے پروا تاسو عبادت تعالی محتاج نه ولا يرضى لعباده الكفر راضی نه دی د بندگانو خپل د پاره په کفر باندې او کفر الله راضی نه دی د کفر خالق دی ها ها لیکن راضی پې نه دی خالق دی خو راضی پې نه دی کوشش وکړئ وان تشکروا يرضى لكم کچره تاسو شکر کوئ الله راضی کی په دې باندې په شکر راضی دی ولا تزروا وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نشي بار کوله یو مجرم انسان گناہ د بلرا ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون الله بس تاسو بیا په آخرت کې څه کی خبر کی د اعمال خپل انه علیم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر هر کله چې ورسیږي د انسان کافر ته ضر څه تکلیف کله چې په دې انسان کافر باندې تکلیف راشي دعا ربه دې چې وخی خپل رب ته منیبا الیه چې رجوع کوون کی وی الله تعالی ته الله ته رجوع کوون ثم اذا خوله بیار کله چې الله تعالی بخشش وکي پته باندې نعمت اند یو نعمت منه د طرف خپلنا ها زمانه سو خوشالي راشي کوشش به ها آرام او راحت پر راشي نسیما کان يدعو الیه بیاذیر کی ها ما هغه يدعو الیه چې دی بلی الله تعالی لره هغه تا دې بیا چې کوم دین هغه هر څه یې خیال کراله کنه چې کله خوشحالي پیراشي هغه تکلیف بیا یې شي نسیا یې کې دې ما کان يدعو الیه هغه تکلیف چې د بلنه کول هغه طرف ته هغه تکلیف بیا به خیر شي وجعل لله اندادن د پیدا کړی د الله لره شریکان الله لره شریکان پیدا کی ليذل عن سبيل الله چې خلق گمراه کی دلار د الله نه قلت وتو اے حبیبا تمتع بکفرک پیدا حاصل کا د کفر خپل قلیلا لگا زمانہ انک من اصحاب النار جهنمی امن هو قانت آناء الليل هغه سره دغه فرق الله تعالی او تمیز الله تعالی د مؤمن او د کافر ذکر کوي تمیز
هغه بندا چې هغه الله تعالی کوونکی په اوقاتو د شپې کې ساجدن پدازل کې چې دې سجده کوي او قائما او الله ته ولاړی دا چې او بندا چې الله ته په سجده او په قیام کې يحذر الاخرة او یریږي د آخرت نه ويرجو رحمت ربي او تمساتی د رحمت طرف خپل دام پاک انسان او متقی انسان او دغه فاسق او فاجر انسان آیا دا دواړه برابر دي یعنی امن هو قانت خیال کرا لکه کمن هو غیر قانت یا کمن هو کافر پشان داغه چا کېدلی چا کافر او ناشکر وي قل هل يستوي الذين يعلمون و اي حبيبا برابر دي هغه کسان چې علم لري والذين لا يعلمون هغه چې علم نه لري آیا علما غیر علما یو شان دي انما يتذكر اولو الالباب بشک نصيحت قبلوي د عقل خاوندان قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم و اي حبيبا چې اے زما بندگانو چې تاسو ایمان راوړې دي تقوا وکړئ طرف فلنا للذین آتنوا فی هذه الدنيا حسنه دا خلق لپاره چې هغه نیکی کړي دا په دې دنیا کې نیکی کړي دي هغه لپاره څه دي حسناتون بهترین بدلی دي وارض الله واسع اکدلته کې تاسو ته دا د احسان مقام نه حاصلېږي بیا هجرت وکړي څه وکړي بیا هجرت وکړي انما يوفى الصابرون بشک پورا ورکړي شي صابرینو ته اجرهم بغیر حساب اجرته بغیر د حساب نه صابرینو ته به بهترین بدله به حساب ورکړي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې با د عدل میزان قایم شي د صدقو ولا صدقه به وتعالى شي د منځونو ولا منځونه به وتعالى شي د حجونو ولا حجونه به وتعالى شي د زکات ولا زکاتونه به وتعالى شي او ټول ته خپل مناسب بدله ورکړل شي بیا با د صبر کوونکو هغه صبر بے پیمانه او بے حساب چې کم دینو هغه داغه ثواب اجر الله تعالی به ورکي داغه اجر او ثواب به ورکي نه کم کسان چې هغه په دنیا کې د عافیت او د خوشحالي ژوند تیر کړي د امن د صحت دی التارزو التبارزو کی چارمان دي چې مونږ ته مصیبتونه راغلې وي شهادتونه ورکړې وي نور تکلیفونه تیر کړې وي د دین د پاره دا به حساب اجر بدا به مونږ ته ملاو شي ځکه چې د منځونو اجر په حسابي د روزو اجر په حسابي او د ټولو عبادتونو اجر په صحیح په حسابي لیکن د صبر اجر چې دا بلا حساب وي د دې وجنه عافیت والا خلق به ارزو ارمان به وکي چې مونږ ته عافیت نه وي په مونږ باندې مصیبتونه راغلي وي ازمون اجر سیوا شوی قلت وتو يا حبيبا اني امرت بشك ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې د یو الله عبادت وکم دا بیان د څه دی دا بیان چې کوم دینه د مدح د مسلمانانو او د زم د کافرانو ما ته حکم شوی دی چې د عبادت کوم د الله تعالی چې د خالص کوون کې ما داغه د پاره د دین اما ته حکم شوی دی چې شمه د اول د مسلمانانو نه او ورته وای اے حبیبا زهره غما کتنا فرمانی حکم د خپل رب نه یریګم د سنه د عذاب د ورځ عظیم نه ورته وای اے حبیبا ز عبادت کوم د الله تعالی چې د خالص کوون کې د دین ما ز خالص د الله عبادت کوم نه اے کفارو تاسو عبادت کوئ سجه تاسو خوخی ما سوا د الله تعالی نه یا تاسو عبادت کوئ ما د هغه چیزونو چې تاسو خوخی تاسو له اختیار دی ورته وای اے حبیبا بشک خاطرین هغه خلق دی چې هغه پتاوان کې ورځو ځان خپل اصل خاطرین څوک دي چې ځان پتاوان کارتاو خپل بچیم پتاوان کې ورځول ورځ د قیامت باندې الا ذالک خبردار شي
ذالک دا د آخرت تاوان چې دی هو الخسران المبین دا خسران ظاهر دی د دې جهنميانو د پاره د پاسه د طرف نه بسوي ها هغه تیری د جهنم ذلل جمع ده د ذل ده او ذل څه ته ویل شي سوري ته مراد نه تیری د سړي د جهنم او د لاندې طرف نه بلځي د پاره تیری د جهنم وی ذالک یخوف الله دا عذاب یری الله تعالی په دې سره بندگان خپل یا عباد ای زما بندگانو فتقون ویریږي د سنا د محرمات والذین آکسان اجتنبوا الطاغوت چې اجتناب کو د شیطانانو نه د شیطانانو نه اجتناب کو ان يعبدوها د عبادت شیطانانو نه د عبادت تسنه د شیطان وانا ابو الى الله دی رجوع کله الله تعالی ته د دې لپاره زیره ده دغه خلقو لپاره چې د شیطانی طاقتونو نه پرهیز د دې لپاره زیره ده د جنت فبشر عباد الذين اي حبيبا زیر اور کزما بندگانو تا کسانو تا چاغي اوري اقوال د حق چاغي اوري او اقوال د حق فيتبعون او د اتباع کوي احسنه دغه بهترین اقوالو دغه بهترین اقوالو څه کوي د شریعت هر خبره چې دغه صدا هغه احسن نه احسن دلته معنا د نفس حسن سره اولئک الذين تا خلق دي هداهم الله چې الله دې ته هدایت کړي دي خیال کړه و اولئک دا خلق دي هم اولو الالباب چې دا خوندان دا عقلونه دي چې دا خوندان څه دي دا عقلونه دي دا په بشر عباد الذين د دې پہچانې نزول کې لیکي چې دا آیاتونه دا د زید ابن عمرو ابن نوفل چې دا د زمانه د جاهلیت یو مسلمان خو شبه او دارنګ دا آیات په بار د ابو ذر غفاری کې او په بار د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ کې د دې کې نازل شوی دی ځکه چې دا هغه خلقو دا درې واړه کاغه زید ابن عمرو ابن نوفل دی کا ابو ذر غفاری دی کا سلمان فارسی دی دی په زمانه د جاهلیت کې هم حق به اوریدلو او د حق اتباع به کول شرک نه دی کړي زنا نه دی کړي او شراب نه دي څکلي دا درې واړه زید ابن عمرو ابن نوفل بل ابو ذر غفاری او بل چې کم دینو دا سلمان فارسی رضی الله عنهم ندا باب د عبادتنا مراد دلته سوق دی وی دا حضرات ښا اے حبیبا زیر ور کزما خاص بندگانو ته چې اوریدي اقوال د شریعت اتباع کوي دا بهتري بهترو آیاتونو او دا خلق دی چې الله دی طرف نمایي کړی دا او دا خلق دی چې دا خوندان داخلونه دي اپا من وعدناو اپا من حق علی کلمت العذاب هغه کافران چې ثابت شوی دی پاغي باندې کلمه د عذاب کم کافران چې پاغي باندې کلمه د عذاب ثابت شوی ده اپا انت تنقذو اے حبیبا تبج کولې شي من هغه چاله را فنار چې په ورته جهنم کې دي نا کفار تبج کولې شي استفهام انکاری دي لکن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې هغه تقوا وکړه د خپل رب د دې لپاره څه دي لهم غرف من فوقها غرف د دې لپاره بنگلې دي د پاسه د بنگلو نه نور بنگلې دي مبنیتون جوړې شوی تجری من تحتها الانهار وعد الله د دې لپاره صدا وعده الله دا لا يخلف الله الميعاد الله خلاف نکي د وعده خپلنا علم ترى ان الله تنغره يا حبيبا چې الله تعالی انزل من السماء ماء نازل اذا اسمان اوبو اسمان نازل اوبو فسلكه يا نبي دا بیان د انعامات د الله تعالی دی او د دلایل د توحید تنګوري چې الله نازلې د اسمان نه او په سلاکه هو بیا د رواني کې یا نبي په چینو سره فل ارض پزماکه کې د اسمان نه بارانونه وشي او داغه نه چینه جوړ شي ثم يخرج به زرعا بیا الله روبا چې بده سره فصلونه مختلفا الوانو چې مختلف دي رنگونه داغه ثم يجو بیا دغه فصلونه چې برانګښت شي او اوچت
فتراهم مصفرا تبین دی لره ژړ دا بیا څه شي تک زیړ شي په وخت تیرېدلو سره ثم یجلو حطاما بیا وګرځي الله تعالی دې لره ذره ذره حتیم ته حتیم ولي وي وړوکی شوی دی کنه ان فی ذلک بشک فدی مذکور کې لا ذکر علی اول الالباب افمن شرح الله صدره الله فرمایي چې حق بیان دې ته چې د چا شینه کولاو شولا د تپوه چې دا سره سره د الله په نور باندې قائم دی هغه څوک چې شرح وکي الله تعالی د سینې د اسلام ته وهو على نور من رب دې په نوري کامل سره شد جانب دربنا د دې کولاو شوی دی شرح صدر ست ویلش نور في القلب به يقبل الاحكام نور في القلب دا یو نور دې پدله کې چې په دې سره د احکام د الله تعالی بیا قبلې دې ته شرح خیال کړه او د دې شرح د دې شرح نخې څودي وې د دې شرح درې نخې دي پوه شئ به کنه انابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور او التأهب للموت یو سړی چې دا څه شو د پدړ کې نور پیدا شو وې د دې نخې څه دي نخې دا دي چې دغه دا التأهب څه شي دی الانابه الى دار الخلود یعنی رجوع کول دار الخلود ته اخرت ته او والتجافي عن دار الغرور او د دې دوکې د دې ځمکه نه د دې ځان لري کول د دې نه ډډه کول د دنیا د شذونو نه ډډه کول او بل څه شی دی والتأهب للموت مرګ د پاره تیارې کول دې ته چې کوم نه شرح صدر ویلې شي ښا درې ناخښ ولې د شرح صدر نه چې دا درې ناخې بچا کوي په هو علی نور من ربه دې د الله په نور باندې څه شو قائم شو دا وسره دا نورانی انسان دی او دا درې صفاتونه چې بچا کوي او د دې زړونه هغه هر وخت نرم او وبایل للقاسیه هلاکت داغه چا د پاره القاسیه قلوبهم چې سخوي زړونه زدي من ذکر الله سخوي د سنا د ذکر د الله نه اولئک فی ضلال مبین دته شرح صدر او یو دا څه شي دی یو چې کوم دینو شرح صدر دی یو ضیق الصدر دی نزدیک ستوي شي د سینې تنګېدل ستوي خیال کراله ضیق الصدر دی ته ویلې شي چې بار بار ګناهونه کیږي او د پزړه کې څه پیدا کیږي یو داغ یو تور چې کوم نه داغ پیدا کیږي دغه ته بیا چې کوم نه ضیق الصدر ویلې شي الله نزل احسن الحديث الله پاک نازل کړی دی خیسته حدیث الله بهترین حدیث نازل کړی دی هغه بهترین حدیث سره کتاب اندازي کتاب دی متشابهن چې هم شکل دی مضامین دی مضامین هم شکل دی آیاتونه هم شکل دی مسانیه دوباره دی مکرر مضامین دی تک شعر چې بغنیږي منه داغنا جلود الذين يخشون ربهم هغه سرمنه دا خلق چیریږي در خپلنا خیال کړه کنه د احسن الحديث چې پته الله تعالی بیان کړي چې احسن الحديث هغه کتاب دی چې زړونه د زړونه د بندګانو پاغه باندې څه خوب زده شي او یریږي د خپل رب اقشعرار څه ویل شي دا غونی ذکر کېدل وته ثم تلين جلودهم بيانرم شي سرمنه ددي وقلوبهم او ذنون ددي الى ذکر الله ذکر الله تعالی ته آیاتونه اوري او ذنون پچکیږي نرميږي ذالک هدى الله دا قران پاک هدایت دا الله
یهدی به من یشاء چاته چې هدایت کوي په دې سره چاته چې اراده ومن یضلل الله هغه څوک چې الله گمراه کوي فما له من هاد نشته داغه د پاره څوک هدایت کوونکی خیال کړه نشته داغه د پاره څوک هدایت کوي افمن یتقی بوجهه ای هغه ذات چې هغه ځان بچ کوي په خپل مخ سره سوء الحسا عذاب د ناکاره عذابنا دا د آخرت او د عذاب یو نقشه الله تعالی ذکر کوي چې ځینې کفار بدا شي چې هغه به د عذاب مخنیوي په سمانه کوي په خپل مخ باندې کوي او شي به لکه دنیا کې چې کله د چا مخ له سو گزار را خلاصي نه دې څه چل کوي د پلاس باندې هغه خپل مخ بچ کوي په شي به نو دا کافران با دی په دې خپل مخ باندې دفاع د سکی دفاع د ور بکای د ور اوله حمله په سمانی په مخ باندې ولې لاسونه خو بدی تړلې شوی لاسونه به تړلې شوی ادی به کم دین دفاع د ور په سمانی کوي په ور باندې وقیل للظالمین وبویل شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وسکه تاسو هغه عذاب چې تاسو کسب کولو کذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب تکذیب کړو هغه قومونو چې مخکو راغی غیت عذاب من حيث لا يشعرون دا طرف نه چې دی علم نو فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا الله په دې باندې رسوایی وسکه ولا په ژوند د دنیا کې والعذاب الاخرته اکبر خامخ عذاب د اخرت ته ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کچته دی پویدل وقد ضربنا للناس في هذا القران بیان کړی زمونږه په دې قران پاک کې په دې قران پاک کې من کل مسل هر قسم مثالونه لعلهم يتذكرون خیږي چې دې نشيات قبول قرانا عربيا دا کتاب چې دا قران پاک دی عربي غیر ذی عوجن چې خاوند کاګلیش نه دی یعنی په دې کې غلط مضامین نشته دی او بے دلیل مضامین پکې نشته دي لعلهم يتقون خیر چې دا خلق شي دا پرهیزګار شي ضرب الله مثلا رجلا بیانې الله تعالی مثال دی یو سړی د سړی نه مراد څوک دی یو مملوک دی په شرکاو چې پاګه کې ډیر شریکان یو مملوک دی چې پاګه کې ډیر شریکان متشاکسونه او د یو بل په ضد کې وي د یو بل سره مخالف دغه مالکان د یو بل سره مخالفي ورجلن ابل سړی دی بل یو مملوک دی سلام الرجل رجل چې هغه سالم دی د پاره دی یو سړی خیال کرا لګي هل یستوون مثلا هل یستویان مثلا آیا دا دواړه برابر دي یو سړی داسې دی چې داغه سره ډیر مالکان پاګه کې شریک بل سړی داسې دی چې د یو مالک ما تحت دی دا یو مالک رضا کوي او هغه مالک ول خپل انعامات ورکوي آیا دا دواړه چې کوم نه برابر دي شرم نه دي برابر دا یو چې د یو مالک ته دغه مالک بل د ډیر زیات د آرام او د خوشحالي خیال ساتي ادابل چې بده کې لس او شل مالکان دي خیال کړه الله دې به کم یو خوشاله کی دا یو مملوک خو به دا یو مالک خوشاله کی خو چې د یو سړي شل مالکانی د باغی څخه خوشاله کی او دغه خدمت بسو کی خیال کړه الله همیشه به نه بیا سي هغه به نه ناراض بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلقونه نه پويږي انک میتون اے حبیبا انک میتون بشکت تو وفات کې دن کې یہ پراتون کې زمانہ کې وانهم میتون بشکدا کفارم ملکی دن کې یہ پراتون کې زمانہ کې خیال کرا دا یو خطاب عام دی د الله تعالی طرف نه چې یو سړی کافر دی که مسلمان دی که ظالم دی که مظلوم دی کده خادم دی که مخدوم دی دا ټول به پناه کی او دی به الله ته پیش کی او ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا به ال تاسو خصومت کوي دا الله په حضور خیال کرا لکه دا الله سره په حجت بازی بیا کوي فمن اظلم ممن كذب على الله سوق دی غټ ظالم دا چانه چاغه دروغ وای په الله تعالی باندې
چې هغه څوک دي دا مشرکان دي خیال کړه د مشرک نه غټ ظالم بل څوک دي وکذب بالصدق چې تکذیب کوي د قران پاک چې هغه ته صدق ویل شي اذ جاءوا هر کله چراغ د قران شریف الیس فی جهنم مثوى للکافرین آیا نشته په جهنم کې زائد سکونت لپاره د کافرانو والذی جاء بالصدق هغه بندا چې هغه راتلو کې په یا هغه پیغمبر چې هغه راتلو کې په دې صدق سره چې قران پاک دی هغه پیغمبر چې هغه صدق دنیا ته راوړل چې قران پاک دی وصدق به او تصدیق په خپل مو کو په دې قران پاک باندې اولئک هم المتقون دا خلق پرهیزګار دي چا چې صدق راوړل دي او چا چې د دې صدق تصدیق کړي دي چا چې د دې صدق څخه کړي دي تصدیق کړي دي دا ټول سدي دا متقیان دي لهم ما یشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين د دې لپاره بهترین بدلی دي ليكفر الله عنهم چې الله معاف کړي دي تا اسوء الذي بدترین هغه اعمال عملو چې دي کړي دي دې چې مخکې څومره اعمال کړي دي الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام چې دې کنه مخکنی ټول ګناهونه ختمي التائب من الذنب كما لا ذنب له ويجزيهم الله وبدلي ورکدي ته اجرهم دا اجر زدي باحسن الذي كانوا يعملون فاحسن دا اعمال سره پس سره په احسن دا اعمال سره چې كانوا يعملون چې دي دا عمل کولو عليه الله بكافنا عبدا آیا نه دی الله تعالی کافی د پاره د بنده خپل د بنده مکافات بغیر د الله نه بل څوک کولای شي ويخوفونك دا مشرکان یې ری تعالی را اے پیغمبره بالذین پاغه معبودان سره من دونی چې ما سوا د الله تعالی نه دي دی بسوي شان نزول داده چې کفار او اصحاب کرام یې راول چې کچری تاسو من نشولې کنه زموږ د معبودان بم زره زره کی زموږ د معبودان به تاسو څه کی دا تو بتا تو حالات الله فرمایي دا د دې معبودان هیڅ نشي کوي ومن يضلل الله غتو چې الله گمراه کی فما له من هاد نشته داغه د پر رحمه ومن يهد الله غتو چې الله ته هدایت کی فما له من مضل نشته داغه د پر سو گمراه کون الیس الله بعزیز انتقام آیا الله تعالی غالب او انتقام نه دی خامخا دی ولا انسان تم کته پوسو کې ته د مشرکانو نه من خلق السماوات والارض څوک دی خالق د اسمانونو د ځمکو لا یقولن الله خامخدي وای بیا سوې وی الله د ټولو چیزونو خالق دی قلت وتوا يا حبيبا افرایتم ما تدعون من دون الله خبر را کایما تداغ معبودانو چې تاسو عبادت کوي ما چې واده الله تعالی نه ان ارادنی الله بذر کما تعالی تعالی اراده وکي دسو د تکلیف ما ته زما رب څه تکلیف را رسي هل هن کاشفات ضره آیا تاسو لرکون کی دا تکلیف د الله تعالی ایک الله مال تکلیف را کوي تاسو د بوتان به زمانه لري کی او ارادنی برحمت یا الله تعالی اراده وکي ما ته د رحمت هل هن ممسکات رحمت آیا تاسو د خدایان بندون کی دي د رحمت ته الله قل حسبي الله هو اے حبیبا کافی دے مال را الله علیه يتوکل المتوکلون قلت وتوا اے حبیبا یا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل فسوف تعلمون زرد چتا سو په پوه شي په عاقبت باندې پوه بشه په چا باندې من پاغه چا باندې یاتی عذاب شراب شدت عذاب دا چې عذاب یخزیه چې دې بر اسوا کی ويحل علی عذاب مقیم او دایم بشي په زمانه ويحل انازل بشي علی په زمانه عذاب مقیم عذاب دایم ان انزلنا علیک الکتاب للناس اے حبیبا تا تما کتاب را لګره دې په حق سره په منه اهتدا چا چې قبول د هدایت کو په لنفسه خیر ده ومن ضل څوک چې گمراه شو فانما يذل علیها بشک دې گمراه کیږي په نفس خپل باندې ومان تعالیهم بوکیل نه ته اے پیغمبر علی السلام په دې خلق باندې بوکیل کارساز ته کارساز نه چې دې ته هدایت وکړي دا د اثبات توحید
دلائل الله ذکر کوي الله يتوفى الانفس الله وفات کوي ساونه څوک اخلي الله اخلي ها چرته چې نسبت فرشتو ته شوی دی دغه مجازن دی یا نسبت چې کوم دی نو ها نور مخلوق ته شوی دی الله وفات کوي تمام انفس حين موت یا په هند موت خپل کې په هند څه کې موت او هند موت معنا دا ده چې کوم وخت د ځان کدن راشي د دن الله روح والی ظاهرا او باطنا تنه روح والی او د چانه الله تعالی ظاهرا روح واخلي خو باطنا تنه ناخلی پوه شو به کنه دا په خوب د لس منټه د پاره یو سړی ودش د دنه روح واغست علی کرم الله وجهه فرمای چې کله یو انسان ودشي نو د روح داتې نه اوځي لیکن د دې پلوشي د په دې بدن کې یي دا روح چرته روان شي دا روح عالم مثال ته روان شي څه ته روان شي عالم مثال ته روان شي خیال کرا لکه دا روح چې کله دې رواني عالم مثال طرف ته او خو بینه دغه خو به رښتیاي ا چې کله په واپسې کرا روان شي دغه خو به سي دغه دروغجن ولی دریش برا طرف ته رښتیا دی او کته سدي کته دروغ دی په شي به برا عالم صدق دی او کته سدي عالم کذب دی نه چې په بر رواني نه دا روح د چې خو بینه نه دا رښتیاي خیال کرا لکنه او چې کله دی واپس را روان شي دغه عالم کذب دی خو بیا د دروغ وي چې واپس را روان شي نو پلوشي خو په دې بدن کې یې کنه د حیات پلوشي پکې دی بیا په دې رګونو ورنه نه وځي په سکندونو کې دی وځي او په سکندونو کې څه راځي لکه پیره چې په دې رګونو کې نه وځي نو په سکندونو کې رانه نه وځي او په سکندونو کې وځي اورې کنه دی وتلو ته دغه لارې بندي کی حاملان او تلارې بندي کی ګوتې ولا وتړي بیا مجال شه بیا تړتا کې وخه توبې وباسي پوه شو به خو د انسان دا روح دا د پیری نم ډیر تیز دی پوه شو به کنه دا په دې راګونو باندې وځي او په دې راګونو باندې رانه نه وځي نو چې کله رانه نه وته نو بس صاحب اخی پاتش او د چا روح داسي چې ظاهرا قوتلې او بیا الله تعالی ډو پاتې کی صحیح کی اډو دې بدن ته بیا رانه نه باسي رادن نه وته نه کینه بس وی کاکا چې کوم نه په خوب کې مړ دی څه چل شوی دی کاکا په خوب کې مړ دی ظاهرا خمړي بیا باطنا مړ کی په شي په کنه ځکه الله فرمایي الله تعالی و پات کې نفوس لرا په هند موت کې ولتی لم تموت اگر روح چې هغه مړ نشي په منامه په خوب کې پيوم چې کلتی قضا علیه الموت الله پاتې کې دغه روح چې پاغه باندې فیصله د مر کړی دا کم ځای کې پاتې کې یا په علیین کې یا پس کې پس جین کې پوښ به کنه کا روح پاکي بر علیین ته ورسای او که روح پلیتی کته سته ورسای سجین ته ورسای ويرسل الاخرى او رازات کی دغه بل الى اجل مسمى ترنيټه مقرره پورې دا یو مثال دغه لری نزي کنه نو بیا سم دستی واپس زه اکثر په لاس منټه کې زم راځم په شی به کنه په لاس منټه کې مده شمه عمر راويخ شمه په شی به کنه نو بس زما د الله دغه ته نه رسیدلې په شی به کنه په شی اسمان ته لا نه رسیدلې دا په دې لار کې واپس ان فی ذلک بشک په دې مذکور کې آیات نشانه د عبرت لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون الله آیا نسل دې ما سوا د الله تعالی نه شفاعه سفارشیان آیا د مشرکانو د الله نه بغیر بل سفارشیان نشل دي قلت وتو اولو کانو لا یملکون اگر کدا معبودان استاسو مالکان ندي شیان دې شي ولا یاقلون او نه عقل لري دی په دې بوتانو کې خو نه عقل شته نه په قدرت شته قلت وتو اے حبیبا لله شفاعت جميعا الله لره سفارش ته څو جميعا په یړه سره د تمام مخلوق شفاعت څوک کول شي الله له ملک السماوات والارض
ثم الیه ترجعون واذا ذکر الله وحده کله چې ذکر وشي دا الله تعالی یوازې دا د مشرکانو قباحت الله تعالی ذکر کوي چې کله د الله ذکر شروع شي نه اشمعزت منقبض شي قلوب الذين يظنون دا کسانو لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې چې دا الله ذکر په جمعاتونو کې شروع شي په مدرسو کې په مرکزونو کې شروع شي د کفارو رازونه څه شي دا چې راغون شي پوه شي په او منقبض شي پریشان شي واذا ذکر الذين من دونه هر کله چې ذکر وشي دا غشتونو چې ما سوا د الله تعالی نه دي کله چې د بوتانو ذکر شروع کی خیال کرا لکنه ندی یو قسم دا پارلیمنت کې چې مولا صاحب تقریر شروع کی بيدا چې دا تندی خراب شي پوه شو به دا لا سبالا پکراله دا کومه ټاکري وي زه هم په پیډو پویګونه خو چې ته وته د انګريزي الفاظ وای او تقریر دی وته شروع کو ناغي بغټ خوشاله شي ته زمونږه جبه شروع کړه پوه شو به بیا په خوشاله خو کته وته عربي ټکی وای هغه چې دا لا څه وي پوه شو به الګ وي بند کړه دا لوډ سپیکر په بند کړه پوه شو به زمونږه وخت ضایع کوي ورپسې وإذا ذكر الذين کله چې ذکر وشي دا چیزونو چې ما سوا د الله تعالی نه دي چې د بوتانو ذکر شروع شي اذا هم يستبشرون ناس په دې خوشالي شروع و اے حبيبا اللهم اے الله فاطر السماوات چې ته خالق د اسمانونو یې والارض د ځمکې عالم الغیب تعالم د غیب او شهادت د حاضر یې انت تحكم بین عبادك تب فیصله کې پمند بندگانو خپل کې خیال کرا لک دا د دې آیات کریمه متعلق یو بزرگ له د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه تاسو نه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت متعلق تاسو دغه بزرگ نوم ربیع ابن حیثم خیال کرا لک د شهادت متعلق تاسو وکړو چیر دې شهید حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ داغه قاتل داغه څه حکم دی نو هغه ته د آیات کریمه ولستو پوښي د ربیع ابن حیثم نه چاته پوښتنه کو دا بزرگ دی چې دا حسین رضی الله عنه د قاتل څه حکم دی هغه ته په جواب کې د آیات کریمه ویخه چې الله خالق د اسمانونو د ځمکې دی او فیصله داغه سره دی هغه په فیصله کوي پس چې کوي فيما كانوا فيه يختلفون فخبروا کې چې دی په کې اختلاف کولو خیال کرا لک الله په فیصله د یزید او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوي چې کم برحق دی کم څه دی کم پناه حق دی د ظالم او د مظلوم فیصله بسوب کوي الله کوي د دینه دا مسله معلومه شو چې مشاجرات اصحاب کرام پدې کې چې کم دینه حساب غستل نه دي پکار دا فیصله چاته پر خودل پکار دي دا الله ته پر خودل ولو ان للذین ظلموا کتشید پر د ظالمانو ما فی الارض غ کائنات چې په دې مکه کې دي کدی ظالم ته دومره دولت میلاو شي لکه ټوله دنیا ومثله معه او مثل د دې سره لفتو بيدو په فدیه وتی به په دې سره من سوء العذاب من اکار عذاب نه پورت د قیامت باندې دی په فدیه وکي چې الله موږ د عذاب نه بچ کی وبدالهم من الله ظاهر بشریتا د جانب د الله تعالی نه معلوم یکونو یا تجبون هغه انجام چې د دې په خیال کې نو دې ته به هغه انجام مخه لراشي چې د دې په خیال کې نو وبدالهم ظاهر بشریتا سیئات ما کسبوا هغه بد انجامونه دا اعمال چې دې کسب کړي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او بغورځيږي په دې باندې عذاب دا اعمال چې دې باغ پورې استهزاء کوله استهزاء پسې وایذا مثل انسان هر کله چې ورچیږي انسان ته ضرورن څه تکلیف د انسان کافر هغه فطرت الله تعالی ذکر کوي چې کله د تکلیف ورچیږي دعانا مونږ ته چغه وخی ثم اذا خولنا نعمتا بیا کله چې مونږ د تعطیه ورکو د خپل نعمت تخویل ستویل شي تخویل عطیه ورکول ته ویل شي یو تحویل دی یو تخویل دی تحویل بدلول د شی ته وي او تخویل انعام ورکول ته ویل شي انعام ورکول
قال نه دی وای انما اوتیت علی علم بشک ما ته راکړې شوی دی چې کله یو ناکاره انسان ته دا خوشحالي وته راشي دی وی دا زما خپل کمال دی بل هي فتنه دا چې نه دا بلکې دا امتحان دی د الله ولكن اکثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم دا خبره کړي وا هغه قومونو چې مخکیو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دی بشنکل د خپل اعمال فاصابهم سيئات ما كسبوا ورسدل دیتا عذابنا دا اعمال چې دی کسب کړي والذین ظلموا من هؤلاء کم کسان چې ظالمان دي په دې قریشو کې الله فرمایي چې څنګه مخکنو قومونو ته سیئات رسیدلې دي دې ته به ورسیږي سيصيبهم سيئات ما كسبوا دې ته به ورسیږي بد انجامونه دا اعمال چې دي کسب کړي دي وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء تکبر دې نه کوي چې موږ له ډېر دولت را کړې دي دا موږ مقبول یو ځکه نه الله پراخه کوي رزق چاته اراده وکي او يقدر او کمی ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون پدې مذکور کې نشانه د عبرت ته قاعده قوم چې ایمان لري قلت وتوای